اور ملکونه کې چې مطلب 15 کال شپه کال تیر کې کنه نېشنلی کارت درته ورکی خو نه پوهېږو چې ډېر د افسوس خبره دا ده چې پاکستان چاله نه کارت ورکی. دا غونډه ریډي وي اوس یو ریډي هم نشته دی غونډ تللی دی بره او دا غونډ چېرته لاړ دا مهاجرو دا غونډ مهاجرو غونډ تللی دی او دا غونډ چې څومره دوکانونه دا د ښکاري کوم 5000 دوکانونه اول به مې راپرېښوی نه و چې اوس هم راپرېښول نو لږه ګزاره ورسره وکړې مهرباني وکړې سیده ځکه چې ټول زموږ وروڼه دي او غریبان په ډېر سختو حالاتو کې دي. مونږ ټولو ته دا پکار دی چې کم از کم نرمي وکړو. زه هم د پاکستان خو زړه مې پسې خفه دی. دغه انساني همدردي ورسره وکړی شي. پکار دی چې مطلب دوی کوم سامان خرڅوي اول خو پکار نه دا مې سوچ نه ولید خلک طرف نه مجبورین غلط مطلب خلک. السلام علیکم جے مارکیټینګ له طرف ارشد خان تاسو ته هرکلی وي. نن چې کوم دی موږ خصوصي تور باندې یو سیریز سٹارټ کوو چې په هغې کې به باقاعده تور باندې موږ تاسو ته افغان مهاجرینو د انحلال چې کومه سلسله جاري شوې ده د هغې خلاف پاکستان کې څومره اپریشن سٹارټ دی او بیا تورخم بارډر د لارې چې کوم دی څومره افغان مهاجر هغه واپس افغانستان ته تللي دي. دا اپریشن څه طریقې سره جاري دی د دې پس پرده حقایق څه دي او د دې وروسته چې کوم دی تاریخ سره دا ټول هر څه به خصوصي سیریز کې موږ تاسو ته ښیو. دې وخت کې زه بورډ بازار کې موجود یم. بورډ بازار د افغان مهاجرینو سره د هغه پښتنو سره کوم د افغانستان نه راغلي دي یو خصوصي تعلق لري سره یو شمېر خلک هغه موجود دي. د دې نه به خصوصي طور باندې تپوس کوو چې کوم افغان مهاجرین دلته کې روزګار کوو د هغوی رویې څه وي د هغوی تلو سره په دې بورډ بازار باندې سراسري په اکانومي باندې به څه اثرات دي د دې ټول هر څه حوالې سره به نن موږ د خپرونه تاسو ته ږدو. افغانستاني جی د افغانستان نو دا راته دومره په ډاګه باندې خپل نوم والي او په دې باندې دام وي چې زه د افغانستان یم نو دا پولیس اوس هم موږ ولید ګاډي سرچ اپریشن سٹارټ دی تاسو نه اوچتئ نه چې دا هغه کسانو دپاره دي چې چا سره کارټونه نه که نه دا کارټونه چې چا سره دي سره لږ نرمي کوي. تاسو 40 سال مخکې راغلي 40 سال پاکستان آیډنټیټي شته نه جی نشته دی. نور ملکونه کې چې مطلب 15 کال شپه کال تیر کې که نه نېشنلی کارت درته ورکی خو نه پوهېږو چې ډېر د افسوس خبره دا ده چې پاکستان چاله نه کارت ورکی او نه چاله داسې سہولت ورکی مطلب چې دلته هغه تیر کې پوه شي. ډېر زیات مونږ په ټینشن کې او ډېر تکلیف دی مونږ. دا راته ووایي دلته کې چې کوم نور ملګري دي تاسو چې افغانستان سره تعلق ساتي کوم پاکستانی ملګري دي یا کوم افغانستان نه خلک راغلي ته روزګار کې د هغوی رویې څنګه دي روزګار څه طریقې سره روان دي؟ یاره سرجي چې درته زه وایم که نه عوام مونږ سره ډېر ښه سلوک کوي ښه رویه کوي پوه شي د عوامو نه خوشحال یو د حکومت نه هم خوشحاله خو په دې اخر کې نه پوهېږو چې دا زمونږ زړه ولې دردوي. خواست کوم که نه چې لږه د افغانانو سره نرمي وشي په دې چې زمونږ تاسو اختلاف څه شی دی تم دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله زم وایم چې ما تاسو خپلو کې لکه رونه غوندي یو. تاسو هم د افغانستان یې که نه پاکستان اوسېدونکي یې څومره ټیم نه دلته روزګار کوئ؟ جی موږ د افغانستان یو دلته پیدایش هر څه هم دلته شوی دی 22 سال هم والدین هم راغلي وو دلته؟ جی او هم دلته څومره کلونه به کېږي؟ یاره 22 سال خو کېږي زموږ خپله پیدایش هر څه هم دلته شوی. آیډنټیټي شته پاکستان تاسو؟ پاکستاني کارت نشته خو مهاجر کارت یې موږ سره شته دی. اوچتئ هم نه تاسو؟ بس راځي تنګول خو کوي دا خو د هغې فرض کار دی. په دې دوران کې راته دا ووایه چې دې تاسو نه څه پیسې میسې څه رشوت وغیره هم غواړي څه لار پکې وځي پولیسو؟ نه رشوت مشپت نه هلي خو چې کارت در سره نه وي خپل قانوني کاروایي در سره کوي بس پرچه کوي د خلاص یا د کیم ته پاس کوي او نور څه داسې نه کوي. دا غونډه ریډي وي اوس یو ریډي هم نشته دی غونډ تللی دی بره او دا غونډ چېرته لاړ دا مهاجرو دا غونډ مهاجرو غونډ تللی دي او دا غونډ چې څومره دوکانونه دا د ښکاري کوم 5000 دوکانونه دا غونډ 100% مهاجر دي. پاکستان یې که د افغانستان؟ زه د پاکستان یم خو زه دا ویل غواړم که نه چې اول به مې راپرېښوی نه و چې اوس هم راپرېښول نو لږه ګزاره ورسره وکړې مهرباني وکړې سیده ځکه چې ټول زموږ وروڼه دي او غریبان په ډېر سختو حالاتو کې دي. مونږ ټولو ته دا پکار دی چې کم از کم نرمي وکړو. زه هم د پاکستان خو زړه مې پسې خفه دی. تاسو وایي کم از کم یو ټایم فریم ورته سیټ کول پکار چې لږ یو میاشت دوه ته نور ورکړه چې روزګارونه دي خلکو دوکانونه دي خپل کورونه دي پیسې نوس کوي سپیسو ته پکار دي. نه بس کم از کم چې که نور کولی شي که نه شي کم از کم د رویې خو ورسره ښه کړي که نه ډېر زیات خفه دي والله مونږ هم ځان سره دردمند کړي یو چې مونږ هم پسې زړه خفه دی. تاسو ورپسې خفه یې؟ والله چې پسې خفه یو ملګري به هم پکې ځای کې څوک نه پېژنم خو زړه مې پسې خفه دی. تاسو د افغانستان یې که نه؟ موږ د افغانستان سره تعلق ساتو او دلته بورډ بازار کې پاتې کېږو جی. څومره ټیم شو پاکستان کې؟ یاره 8-9 کال کېږي چې دلته کې پاتې کېږو جی. 8-9 کال شو. پاکستان آیډنټیټي وغیره شته تاسو سره؟ شته دی جی خو کله نه چې د پاکستان حکومت دا پرېکړه کړې چې غیر قانوني به وځي بیا ډېر خلک داسې او د قانوني دې کې نیسي که نه یا زیډ کارت یا پی او آر کارت که نه په دې خاطر باندې کارت والا هم ډېر زیات تېرېږي بازار ته نه راوځي دا غاړېړو والا دی که نه ورځانه ژوند دپاره 500-600 روپۍ ګټي هغه په دې خراب دي. دا وخت به ته داسې تللی نه شولې
دلته کې به ټول روزګار والا د غریب دا راته ووایه ماشاءالله څومره بورډ خبرې کوي کیمرې مخې ته هم راغلی خپل نوم هم اخلي تا پولیس نه اوچتوي جی ولې نه په زرګونه وارې اوچت کړی یم لاس ټایم کله پولیس راغی تا نه کارډ اخیستی یا څه وارنینګ وغیره ده پرون عمران اخیستی جی هر ټیم اخلي څه دې ورته ویل څه مې ورته وویل ورته مې بس دغه کارډ سره دې موچتی خو دلته کې زیاتره خبره دا ده ته څنګه دلته اوس هم روزګار کې پیسې مېسې دې ورکړې سره رشوت وغیره څه طریقې سره اوس هم چې کومې بازار کې لازمي خبره ده چې پیسې به ورکړې تا پیسې ورکړي ولې نه زرګونه وارې مې ورکړي جی رشوت پکې چلیږي نه اوس چې کوم اپریشن سره اوس خو بالکل ډیډ لاین دی زیبا پیسې مېسې نه چلیږي زما څومره معلومات بیا هم ستانه تاسو کوم اخلي پیسې اخلي غیر قانوني نه قانوني نه خو اخلي کنه اوس ما سره کارت دی مو اوچت کې ما نه پیسې اخلي ما بغت اوس موږ ته دا خبره کوي که تاسو کارت لرئ نو تاسو به ځای ته انټرویو کوئ یا دې ځای نه کلار کې زما خبره دلته چې زما د 500 روپو کار خرابېږي او زه په 1000 روپۍ ځان خلاصولی شم نو زه مجبور یم چې ځان خلاص کړم صحیح تم راز خپل تعارف وکړئ پاکستان یې که نه افغانستان نه پاکستان لاندې کوتلی یم خالي انډي کوتري زه خو بس یو څو خبرې کول غواړم په دې بابت کې چېرې د افغانان خوران خو روان دي پرېږدي خو نه خو یو خو دا خوران اکثر ډېر شي نه خرڅوي که نه او بیا خلک دلته مجبورې نه دوی غلط مطلب اخلي چې څوک یې هم در اخلي دا خو نه دي پکار دغه انساني همدردي ورسره وکړی شي پکار دی چې مطلب دوی کوم سامان خرڅوي اول خو پکار نه دا مې څو شي نه ولي د خلک تر اخلي مجبورې نه غلط مطلب اخلي دا شی نه دی پکار اوس یې ته پر ځان ریټ اخلي لکه داسې چې ډېر مداسې علاقو کې زه تر خبر شم چې دا کسان دي که نه که څوک هم درغلی موټر سایکل خرڅوي یا فرش خرڅوي یا ایسي خرڅوي مطلب په څه بیه مطلب په هغه بیه باندې تر وخت ما خوښ دا یو څو دا خبرې غوښته چې دا زه وکړم ورسره تاسو ورپسې خفه ډېر پسې خفه یو یار چا دې څه ویلي خو دلته سره دوی په خپل منځ کې افغانانو سره خپل منځ کې جګړې سره کوي خو پاکستاني سړي سره جګړه نه ده کړې ته څه وې ته دې باره کې څه ښه کوي حکومت څه وایم وروره د څومره وخت کېږي چې د افغانان دلته اوسېږي پیدا شوي هم دلته دي باید یا یې د دې سایډه کې یا دې وباسي چې خپل کار کوي بالکل دې پرېږدي نه یو طرف ته دي کې خبره تر اوس یې وباسي که نه اوس یې ته پلین ساز کړو نو دا یو میاشت 2 صبر وکړه چې څه بیا څه کېږي اوس چې بیا به ټایم ورکړي څه به پاتې شي یو معامله نه ده که نه کومې ته سړی وګوري ته خپله څنګه روزګار کوې زه خپله کساب یم زه چې منډۍ ته ځم بغیر د میټرو نه بل څه کې نه ځم وایي چې په تاکال لاړ شم هلته چک پوسټ دی نیسي مې بس میټرو کې بس کېنم ځان ولې دې نیسي خو کار نشته ما سره ته مهاجر نشته زه افغانه یم افغانان اوسه پورې څنګه ته خو په کیمره باندې هم رالې صحیح دی زه کارت مارت زه نه لرم زه په پاسپورټ راغلی یم ویزا ایکسپایر دی ویزا نه راځي پولیس چې کوم دی هغې سرچ اپریشن کې ټول کسان راځي ملګري ټول نیسي که نه خاص خاص هغوی ته معلوم وي هغه ټارګېټډ کسانو پسې راځي یاره ته کې دا ته څه ویم هر رقم خلک نیسي کارت والا چې ونیسي اخوا یې یوسي تاڼې له دې وړمه خو تاڼې ته چونکې نه رسوي لارې کې دې پیسې اخیستل شي اخیستلی کېږي بیا پرېږدي ولې چې ما نه څو ځله اخیستل شوي دي دغه مهاجر چې کوم دلته اوسېدل دغه مهاجر افغانان به د دې بورډ بازار یو ښکلا ګڼلی کېدله هغه د دې ځای نه تللي دي پاکستان چې کومه پالیسي سازه کړې ده د دې وروسته هم څه مقاصد دي کوشش کوو چې موږ د دې افغان مهاجر حوالې سره نور معلومات او یو سیریز تاسو ته کېږدو